بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 40 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده او 87 نمبر آیات په وایو. 11 رکو اولنی آیات دی. اول تلاوت کو، بیا به د هغې نه وروسته لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. ولقد بشکا آتینا مونږ ورکو موسی علیہ السلام لا الکتاب کتاب یعنی تورات. نو دا د موسی علیہ السلام تذکره شروع ده. تاسو ځای پورې به انشاءالله وي، بیا به د دې نه پس بیا نور مخکې احکامات د قرآن پاک او د دې امت تذکرې شروع کیږي. نو موسی علیہ السلام له چې الله جل جلاله کوم تورات ورکړی و، په تورات کې ورته الله پاک احکامات بیان کړي و، د هغه احکاماتو مخکې تذکره وشوه. او بیا موسی علیہ السلام د 120 سال عمر کې 120 سال عمر بیا وفات شو موسی علیہ السلام. نو د بعض مفسرین وایي چې د موسی علیہ السلام نه واخله تر د عیسی علیہ السلام پورې دې زمانه کې الله پاک 4000 پیغمبران نور را لېږلي. او اکثر علما مفسرین فرمایي چې 90000 پیغمبران 70000 پیغمبران د موسی علیہ السلام نه پس الله پاک را لېږلي دي تر د عیسی علیہ السلام پورې. د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په مینس کې د دې دوانو په مینس کې چې څومره زمانه وه، غالبا بعض مفسرین وایي چې 1500 کاله زمانه وه، 1500 سال. او بعض مفسرین وایي چې 1900 کاله. دی 1900 کاله کې الله پاک 90000 پیغمبران یا 4000 پیغمبران الله پاک را لېږلي. نو د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په مینس کې الله پاک 90000 پیغمبران را لېږلي. او عیسی علیہ السلام پکې په بني اسرائیلو اخیری پیغمبرو. اسرائیل اخیری پیغمبر پکې په بني اسرائیلو کې عیسی علیہ السلام خو اخیری پیغمبر پکې عیسی علیہ السلام. بیا د بنی اسرائیل نه الله نبوت واغستو او بنی اسماعیل علیہ السلام پدې کې الله پاک نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم، نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم، یعنی زمونږ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک آخری پیغمبر دنیا ته آخری پیغمبر چې د نبوت دروازه بیا الله پاک بند کړه. محمد صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک آخری پیغمبر دار ولېږلو. بیا د نبوت دروازه بند شوه او آسمانی چې کوم وحی وه د وحی دروازې بند شوې. قیامت پورې بیا بل نبی به نه راځي. نو دغه ځای کې اوس دلته کې دې آیات کې فرمایي وی ولقد دا اصل کې والله لقد د الله قسم چې بشکه آتینا مونږ ورکو موسی علیہ السلام لا الکتاب کتاب یعنی تورات. د کتاب نه مراد تورات. بیا چې موسی علیہ السلام 120 سال عمر کې د دنیا نه رخصت شو، نو وقفینا الله پاک فرمایي قفینا مونږ پر لپسې مسلسل راولېږل
مسلسل راولېګل او دلته کې دا آتینا وګورئ دا د فعل ماضي تثنیه و جمع متکلم صيغه ده او قفینا د تثنیه و جمع متکلم صيغه ده د فعل ماضي قفینا معنی ده مونږ پر لپسې راولېګل یو بل پسې راولېګل زر تر زرم په یو بل پیغمبر په یو پیغمبر به رخصت شو بل بم راولېګو بل به پیغمبر رخصت شو بل بم راولېګلو او د يهوديانو به په یو ورځ کې 300 پیغمبران هم شهیدان کړي دي 300 پیغمبران نو وقفینا او الله پاک فرمایي مونږه پر لپسې مسلسل پر لپسې یو بل پسې زر زر راولېګل من بعده ای من بعد موسی من بعده نه مراد من بعد موسی د موسی علیه السلام نه وروسته بالرسل رسل چې دی که نه رسل معنا ده رسولان ډېر پیغمبران رسولون معنا ده ډېر پیغمبران او رسول معنا ده یو پیغمبر رسول یو پیغمبر ته وایي دا واحد دی واحد ٹھیک شو او دا رسول چې دی کنه د رسول جمع بیا رسول دی نو معنی دا ډیر پیغمبران دا جمع راخه د دې رسول جمع دا د رسول جمع رسول دی نو الله پاک فرمای د موسی علی السلام د دنیا نه رخصتینو نه پس مونږ پر لپسې د دې موسی علی السلام نه ورسته بالرسل پیغمبران راولېګل ډیر پیغمبران راولېګل وآتینا او الله پاک فرمای دا بیا د تسنیه و جمع متکلم صيغه الله پاک فرمای مونږ ورکړو وآتینا مونږ ورکو عیسی ابن مریم د بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام لا بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام نه نو ګورئ دلته نه پته ولګېده چې دا عیسی علیه السلام چې دی دا د بیبي مریم زوی دی بیبي مریم دا بیبي مریم چې ده که نه دا ډیره یو زمونږ د اهل سنت والجماعت رای دا ده چې په ښځو کې الله پیغمبر نه رالیږي او په ښځو کې اوسه پورې نه دی راغلی پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم در زمانې پورې د آدم علیه السلام نه واخله نبی علیه السلام زمانې پورې یوه ښځم پیغمبر نه ده راغلی حالانکه ولیه راغلی ده ولیه او بیبي مریم چې دا ډیره غټه ولی وه ولی د الله ډیره غټه ولیه وه ځکه چې دا ماشومه وه که نه نو الله پاک به بیبي مریم له بې موسمه دغه ورکولو انګور او بې موسمه میوې به ورله الله پاک ورکولې انشاءالله مخکې را روان دی سوره مریم کې بیا تفصیلي بحث به کوو د بیبي مریم د مور نوم حنا و حنا بیبي حنا دا ډېره نیکه بیبي وه او د دې د مور نوم موقوضه نو بیبي مریم چې دا د حنا لور وه او بیبي حنا چې دا د موقوضه لور وه دا موقوضه د حنا مور وه ٹھیک شو د بیبي مریم مور حنا وه او د حنا مور موقوضه وه دې حنا به دعا کوله چې یا الله زما له کم بچی چې ته راکړې که نه نو هغه بچی به چې د شیطان د هر قسمه حملو نه د هغې نه به بچ ساتي نو دا بیبي مریم چې دا چې بیا الله پاک پیدا کړه نو د حنا دا نظر منلی او که زما زوی پیدا شو که لور پیدا شوه دا به د بیت المقدس خادم به وي نو الله پاک بیبي مریم ورکړه بیبي مریم به 24 غنټې په بیت المقدس کې وه او الله پاک به په بیت المقدس کې دی له بې موسمه میوې ورکولې نو دا ډېره غټه ولیه وه بیا ورته الله پاک وفرمیل چې زه تاله یو بچی درکول غواړم نو بیبي مریم ورته وایي چې دا بیبي مریم چې وه که نه د دې نکام نه وه شوې واده هم نه و شوی او د مور چې ده که نه د یوسف نجار یو ډېر لوی ولی و یوسف نجار نو هغه صرف په کویدنې ورله کړې وه صرف هغه سره خبره شوې وه د دې مورې چې دا به زه تاله در کومه صرف خبر هغې ورپسې رشته رالیږلې وه دوی ورته صرف او کړي وو نه نکاح شوي وه نه رخصتي شوي وه او بیبي مریم چې وه دا ډېره نیکه بیبي وه ډېره نیکه صالحه متقي او ولیه د زمانې نو الله پاک ورته وفرمیل چې زه تاله یو بچی درکول غواړم دی ورته وویل چې یا الله ته ماله بچی راکول غواړې خو زه خو یو بشر یو انسان اډول ما ته رانږدې شوی یم نه دی او نه زما شکل صورت لیدلی الله پاک ورته وفرمیل چې دا زه تاله په خپل قدرت سره در کوم نو الله پاک جبریل علیه السلام راولېږلو او د بیبي مریم دا لستوڼی نه دی په دې کې داسې پوکې ورکو بس فورا الله پاک د 9 میاشتو ماشوم د بیبي مریم په خېټه باندې جوړ کو فورا
چې څنګه پوکې والو ماشوم پیدام شو جوړ شو او د 9 میاشتم شو او بیا درد ذهن شروع شو او الله پاک ورته فرمایل چې د کجوري بوټي سره ودرېږه الته کجوري بوټي وخوځوه چې هغه وخوځولو الله پاک د اوچ تنینا ورته تازه کجوري را ولېږلې نو دا هغه بیبي مریم ده د دې د پلار نوم عمران او عمران او د عمران د پلار نوم ماتان نو مریم بنت عمران ابن ماتان دا د دې نسب دی مریم بنت عمران ابن ماتان دا عمران چې دا د ماتان زوی دی نو دا ابن برازي او بیبي مریم چې دا لور ده نو لور د پر بنت راځي نو مریم بنت عمران ابن ماتان دا د دې دغه او دا د مور د طرف نه چې دا د مور نوم حنا دی او د حنا نوم د مور نوم موقوزه دی نو بیبي مریم چې دا د دې زوی بیبي مریم زوی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم د بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام نو دا عیسی علیه السلام چې دا په کلیس یو علاقه وا په بیت المقدس کې په شام کې کلیل یو علاقه وا کلیل پاغه کې ناصره یو کلیو ناصره یو قصبه وا یو کلیو پاغه ناصره کلی کې حضرت عیسی علیه السلام با اوسېدو او د پیدایش نه واخله تر د 33 سال عمر پورې 33 کاله عمر پورې د سره به هر وخت جبرئیل علیه السلام به ګرځېدو د حفاظت دپاره ځکه یهودیان د دشمنان د سره به دشمني کوله دوی به وایي چې موږ صرف موسی علیه السلام منو او تورات منو نور یو پیغمبر هم نه منو نو عیسی علیه السلام ته به وایي چې ته یعنی ډېر بد نسبت به ورته کولو چې ته د داسې بیبي مورې نعوذ بالله چې هغې بدکاري کړې ورته د پیدا شوی نو بیا به ډېر بد نسبت په ورته کولو بیا د عیسی علیه السلام د قتل کوشش هم وکړو خو الله پاک بیا قرآن کې الله پاک فرمایي وما قتلوه وما صلبوه دی نه عیسی علیه السلام قتل کړی دی او نه پانسي کړی دی بلکې دی د عیسی علیه السلام په شکل کې یو بل کس الله پاک جوړ کو هغه قتل کړو عیسی علیه السلام الله پاک اسمانونو ته خېجولو دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده تر قیامت پورې به عیسی علیه السلام په د اولینی اسمان کې وي نو په دویم اسمان کې به وي ٹھیک شو جی نو دغه واقعه وا نو الله پاک فرمای ولقد آتینا او یقینا مونږ ورکړو موسی الکتاب موسی علیه السلام له کتاب تورات وقفینا او مونږ پر لپسې راولېږل من بعده من بعد موسی د موسی علیه السلام نه وروسته بالرسل پیغمبران ډېر پیغمبران نو ما ورته څه ووي چې اویا زره یا څلور بعض علما مفسرین وایي 300 او زیاتره علما او مفسرین وایي چې اویا زره پیغمبران د موسی علیه السلام نه پس تر د عیسی علیه السلام پورې الله را لېږلي دي او آخري پیغمبر په بني اسرائیلو کې وآتینا او مونږ ورکړو عیسی ابن مریم د بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام له البینات ښکاره معجزې بینات نه مراد څه دي الله پاک عیسی علیه السلام له ډېرې معجزې ورکړې یو معجزه خو دا وه چې دا څنګه پیدا شو یهودیانو په بیبي مریم باندې تهمت ولګو چې تا نعوذ بالله بدکاري کړې ده نو دا عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې دی ایله نن پیدا شوی دی او عیسی علیه السلام الله پاک بیبي مریم ته وایي چې ته به دې له جواب نه ورکې ته صرف د خپل بچي ته اشاره وکړه چې دا بچی به تاسو له جواب درکړي نو بیبي مریم د یوې ورځې ماشوم په غېږ کې پروت دی او هغه وایي انی عبد الله عیسی علیه السلام وایي انی عبد الله زه د الله بنده یم آتانی الکتاب مال الله کتاب را کړی دی وجعلنی نبی او زه الله خپل نبی جوړ کړی یم نو د مور په غېږ کې بیبي د عیسی علیه السلام یو معجزه خو دا وه چې د مور په غېږ کې د الله د بندګۍ اعلان وکړو او د الله چې کتاب کوم ورکړی انجیل د هغې اعلان یې وکړو او د خپل پیغمبر اعلان یې وکړو نو دا خو د مور په غېږ کې وکړو دویم دا چې الله پاک دا معجزه ورکړې وه چې مړي ته به یې ووایي چې د الله په حکم سره راپاسه نو مړی به راپاسېدو چې کم کس په د مور نه پیدایشي ړوند و د هغه په سترګو به لاس راښکلو هغه به الله سترګې بینا کړې چې کم کس ته به د برس دا د برس یو قسم مرض دی چې ټول بدن د دانو نه ډک شي او څخه پیپ تی رواني او بدبویي تی ځي او ټول بدن د سر نه تر اخره پورې نو هغه برس والا انسان باندې به لاس راښکلو الله په دغه بیماری ختمه کړه او چې کله به یو مرغه به د خټې نه جوړ کو که نه هغې کې به پوکې ووالو د الله په فضل سره به هغې کې ساره روح پیدا شو او وابلیوتو دا معجزې الله پاک ورکړې وې
نو عیسی علیه السلام له الله دا معجزې بینات نه مراد اخکاره معجزې وي. وأيدناه یعنی وقویناه مونږه قوت ورکو، مونږه طاقت ورکو، مونږ هغه له طاقت ورکو. ایدنا مونږ قوت ورکو هو عیسی علیه السلام له. ایدنا یعنی قوینا مونږ قوت ورکو هو ان دا عیسی علیه السلام له. وأيدناه او مونږ قوت ورکو، طاقت ورکو، قوت ورکو عیسی علیه السلام له بروح القدس د پاک روح په ذریعه سره. د پاک روح نه مراد حضرت جبرئیل علیه السلام دی. ما ورته دا لیکلی دی. نو ما خو تاسو وی د پیدایش نه ورځې نه واخله تر د 33 سال عمر پورې الله پاک به 24 غنټې د شپې او د ورځې د عیسی علیه السلام د حفاظت لپاره جبرئیل علیه السلام عیسی علیه السلام سره ملګری کړو. چې کله به د یهودیانو عیسی علیه السلام ته تکلیف رسولو کوشش کولو نو جبرئیل علیه السلام به د هغې حفاظت کولو، د عیسی علیه السلام حفاظت پې کولو. نو الله پاک فرمایي چې مونږه وآتینا مونږ ورکړو عیسی ابن مریم د مریم زوی بیبي مریم زوی عیسی علیه السلام له البینات ښکاره معجزې. وأیدناه او مونږ قوت ورکړو بروح القدس د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره. یعنی موږ ورسره جبرئیل علیه السلام ملګری کو نو عیسی علیه السلام سره قوت ول الله ورکو. دا قوت دی چې الله پاک ول جبرئیل علیه السلام ملګری ورکو د حفاظت لپاره. نو عیسی علیه السلام قوي شو، دو ملګری شو، یو ورسره جبرئیل علیه السلام د ټولو فرشتو سردار را او د ټولو پیغمبرانو باندې وحی جبرئیل علیه السلام راوړی دا او د الله مقربه فرشته ده. د ټولو پیغمبرانو له وحی راوړی او د ټولو فرشتو سردار هم ده. نو د په ذریعه سره د جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره الله پاک عیسی علیه السلام له طاقت ورکو. طاقت افکلما آیا نو هر ځل چې جاءکم تاسو له براوړو، جاء معنا دا راوبړو، کوم تاسو له رسول یو پیغمبر بما هغه کتاب هغه احکامات چې لا تهوا نه بخوخول انفسکم یعنی قلوبکم ستاسو زړونو ته به ناخوخو. لا تهوا معنا دا لا تحبو چې خوخ بنو. انفسکم یعنی قلوبکم ستاسو زړونو ته به خوښ نه و، ستاسو به خوښ نه و هغه احکامات په الله پیغمبر له ورکړه چې د یهودیانو ته به هغه ډېر ګران و، ډېر مشکل به دی به په هغې عمل نه کولو. نو استکبرتم دی به غرور وکړو. استکبرتم یعنی تکبرتم دی به تکبر وکړو. دی ته وایي چې تاسو به تکبر وکړو. الله پاک فرمایي تاسو به تکبر وکړو. د بني اسرائیل یهودیانو ته وایي نو تاسو به چې پیغمبر بدل یو حکم راوړو د الله پاک او هغه به تاسو ته بیان کو نو استکبرتم تاسو به تکبر وکړو. تکبر به په دې وکړو چې یاره مونږ خو صرف موسی علیه السلام منو او مونږ صرف تورات منو، نور نه چا کتاب منو او نه د یو پیغمبر اتباع کوو. بس مونږ موسی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو نه اوچتو او بس مونږ صرف هغه منو. نو دا تکبر به وکړو. نو د هغه تکبر نتیجه سوه ففریقا نو یوه ډله به کذبتم تاسو دروغجنه وګڼله. یوه ډله به دی دروغجنه وګڼله. یعنی عیسی علیه السلام به هم دروغجن ګڼو چې دا پیغمبر نه دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم دروغجن ګڼلو چې نعوذ بالله دا پیغمبر نه دی او نبی آخر الزمان نه دی. بس موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی، هغه دنیا نه رخصت شوی هم دی خو هغه به واپس راځي او هغه د الله پیغمبر دی. نو دوی به یوه ډله د پیغمبرانو هغه به د هغې به تکذیب وکړو. وفریقا او یوه ډله تقتلونه تاسو قتلوله، تاسو قتل کړه، تاسو قتلوي. نو دوی به تر د نبی علیه السلام پورې دوی کوشش کړی دی، یعنی پیغمبران شهیدان کړي دي. په یو ورځ کې ما تاسو ته ووایي چې 300 پیغمبران شهیدان کړي دي د ظالمانو. او په بیت المقدس چې دی په هغې کې به په منبر پیغمبر ولاړو د الله کلام به بیانو، د الله کتاب به بیانو او دی به ورله هغه به شهید کو، د یهودیانو به هغه شهید کو. نو پیغمبر په بې دردۍ سره شهید کړی دی. او دی حضرت زکریا علیه السلام ٹھیک شو او یحیی علیه السلام دومره په بې دردۍ باندې شهیدان کړو که نه دا دوه پیغمبران. نو دی به دغه خو ډېر په دردۍ سره چې په اره باندې داسې ریبلي د سر نه یې شروع کړي داسې تر د اخره پورې په منځ یې دوه کړي په اره باندې ریبلي اره چاړه نه اره
ټیک شو موږ چې په لرګي پرې کوو په هغه ارې باندې زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام شهیدان کړي دي او د پیغمبر علیه السلام یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم د قتل کوشش هم کړی دی یو ځل د یهودیانو نبی علیه السلام له د خیبر کې د یوې ښځې په لاس باندې نبی علیه السلام له د چیلۍ په پتون کې د زهر ورکولو کوشش وکړو یو ځل دی چې دی په نبی علیه السلام باندې یو دیوال ته په بانه کېنولو او د بره نه د کاني راغورځولو کوشش کړو په طایف کې هغه ځای اوس هم موجود دی هغه دیوال هم موجود دی الحمدلله هغه ځای زیارت هم کړی دی ورغلي نبی علیه السلام چې په کوم ځای تشریف فرماو اوس هلته کې ورکوټه غونته جومات یې جوړ کړی خو هغه هم اوس منې کړی دی خلک ورته نه پرېږدي مخکې به دومره خلک ورته ورتلل چې خوا کې ورسره روډ دی نو هغه روډ به بند کو او ډېر مصروفه روډ دی نو او هغه ګټه چې الله پاک څنګه ودرولي نبی علیه السلام چې ورته څنګه داسې اشاره کړې ده او کاڼی په هغه ځای ولاړ دی نو داسې په اینټه باندې ولاړ دی لږ سر یې لګېدلی دی نور ډېر د بلا د دې کمرې د دوه درېو کمرو هم غټ کاڼی دی چې د بني اسرائیلو په نبی علیه السلام باندې راغورځولو نو هغه کوشش هم کړی دی نو نبی علیه السلام باندې ډېرې حملې کړي دي چې د نبی علیه السلام نعوذ بالله شهید کو خو هغه کوششونو کې ناکامه شوی دی او دا عائشه رضی الله عنها فرمای نبی علیہ السلام چې کله د دنیا نه رخصتېدو نو ما ته وی چې ای عائشه هغه په خیبر کې چې کمې ښځې راله په د چیلۍ په پتون کې زهر اچولي که نه او هغه ما صرف شونډې سره لګېدلي وو صرف شونډې سمې لګېدلي وو او بیا هغه چیلۍ غوښې راته په خپله اواز وکړو چې یا رسول الله زه مسمومه یم ما مه خوره په ما کې زهر ملو شوي دي نو بیا یې وغورځوله پرېښوده خو شونډې سې لګېدلې وو د هغې اثر بیا د نبي علیه السلام د دنیا نه رخصتېدو په وخت کې هغه وخت کې ظاهر شوی نو دغه ظالمانو دغه کوشش کړی دی نو دا لفظي ترجمه او تفسیر اوس د دې مونږ لفظي ترجمه وایو ولقد او بشک آتینا من ورکو موسی علیہ السلام لا الكتاب کتاب وقفینا او من پر لپسی رولیگل من بعده د موسی علیہ السلام نورستا بالرسل پیغمبران وآتینا او من ورکلو عیسی ابن مریم د بی مریم زوی عیسی علیہ السلام لا البینات اخکار معجزه مانا تخکار معجزه بیان کړي چې کومه معجزه الله ورکړي وایدناه او مونږه قوت ورکړو عیسی علیہ السلام لا بروح القدس د پاک روح په ذریعه سره یعنی د جبرئیل علیہ السلام په ذریعه سره د روح القدس په ذریعه سره یعنی جبرئیل علیہ السلام په ذریعه سره افکلما نو هر ځل چې جاءکم تاسو لبراله آیا نو هر ځل چې به تاسو لراله رسول یو پیغمبر بما په هغه احکامات راوړلو سره لا تهوا چې نه خوښي انفسکم ستاسو نفسونه یعنی ستاسو زړونه استکبرتم نو تاسو غرور وکړو استکبرتم یعنی تکبرتم تاسو تکبر وکړو ففریقا یو ډله کذبتم تاسو دروغجن کړه وفریقا او یو ډله تقتلون تاسو قتلوي تاسو قتل کړه یا تاسو قتلوي ففریقا کذبتم نو تاسو د یوې ډلې تکذیب کوئ دروغ یې ګڼئ نو نبی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام تکذیب کړو د دې دوانو تکذیب کړو د نبی علیہ السلام تکذیب هم کړو او دروغ هم ګڼل او عیسی علیہ السلام تکذیب هم کړو وفریقا او یو ډله تقتلون تاسو قتلوي تاسو به یو ډله قتلوله نو لکه یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام او داسې نور پیغمبران او د نبی علیه السلام د قتلولو کوشش هم کړو نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي سکرین شاټ یې واخلئ ځان سره یې ولیکئ او بیا یو ځل واورئ انشاءالله په دې به ډېر ښه پوهېږئ نو راتلونکي درس اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام